او عبارت شروع کا نور سے کتاب کې موجود دي. دریم سبب د الحاد هغه د مذهب نه بیزاره کېدل دي. څوک چې د مذهب نه بیزاره شي اکثر هغه خلک الحاد طرف ته ځي او د مذهب نه بیزاري لپاره ملحدین په مذهب خو اعتراض نه کوي نو د علماء کرامو پسې خبرې شروع کړي چې دوی دا کارونه کوي دا کوي دا سیاسي علما دي. مولوي صاحبانو دوی څه کوي؟ دوی چې کله په دې شیزونو کې ورننوځي بیا به دوی علماو پسې خبرې شروع کړي. دوی ګورئ کله تاسو به وګورئ په معاشره کې نه څوک الله ته د ګستاخي کولی شي نه د پیغمبر نه د قرآن کریم. ولې ته پته ده چې ورور دا مسلمانان دي د دوی سره د الله او د رسول دغه سره مینه د قرآن سره څه کوي ما ختموي نو دوی علماو پسې خبرې عامې دي. نن سبا وخت دا سیاسي علما دي، دا علما کرام قدامت پسند دي، دا تنګ نظر دي، دا د ترقۍ په لاره کې خنډ دی. مولوي صاحبانو دا خلک دا خبرې څوک کوي؟ دغه چې څوک دا د مذهب نه بیزاره شي تصویران به ولګوي وایي دا تصویر چې دی وایي دا روډ چې دی وایي دا یو کافر جوړ کړی جهنم ته به ځي، بل یو خراب تصویر به ولګوي دا مسلمان ټیکهدار جوړ کړی دا به جنت ته ځي. نو موږ ورته دا خو د انفرادي مسله ده. مذهب د چا د انفرادي مسلې خو ذمہوار نه ده، غلط دی. مذهب خو تا ته اصول ښودلي چې څه وې ته به دوکه نه کې، حرام به نه خورې، حلال به خورې. من سلم المسلمون من لسانه ویدي. کامل مسلمان هغه دی چې د ژبې او د لاس نه څه وي بل مسلمان ته ضرر نه وي. مولوي صاحبانو دا د شهادګر دي، دا تنګ نظري دي، دا قدامت پسند دي. نو په دې خبرو هغه ناواقفه خلک دوکه شي او د مذهب نه بیزاره شي او الحاد طرف ته لاړ شي. زموږ د علاقو اکثر دا نیم ملحدین دي، دوی دا پروپاګاندا کوي د علماء کرامو پسې او خاص کر میډیا د مذهبي طبقې خلاف د یورپ دپاره کار کوي. مولوي صاحبانو نن سبا څونه میډیا چې د دنه به ته مثبته خبره وانوري، یعنې زه موږ خو دا استعمالو موږ له خو پته ده دوی به ټوله څه کوي منفي خبره کوي. او خاص کر کو د علماء کرامو که د مدرسې متعلق یوه خبره راله نو دوی به دا دومره سوشل میډیا ولا هوا ورکي چې موږ نه به کافر ثابت. که دوی په کالجونو یونیورسټیانو کې داسې یو مسله راوځي دوی په پرده واچي خاموشي کړي. حالانکه غلطیانې بار ځکې کېږي. د ګناه ماحول چې چرته چاته ملاویږي دا به څه کېږي دنه به ګناه کېږي. لکه د حسن بصري رحمت الله علیه قول رابعه بصري رحمت الله علیه ته چې ویل که چېرې موږ دواړه په یو کمره کې ناست یو دواړه د الله ولیان دي شیطان به درېمګړی راشي او زموږ مخ به تور کړي. نو د ګناه ماحول که هر ځای کې ملاویږي څه به کېږي؟ انسان ولې نفس او شیطان انسان سره دی. نو دوی څه کوي؟ دوی وروره د یورپ دپاره کار کوي او د مدارسو خلاف د علماء کرامو خلاف پروپاګانډې کوي. نو کوم ځای هم علما پسې یا مذهب پسې خبرې کېږي نو دې وخت دا هر مسلمان ذمہواري ده چې د خپل مذهب او د شریعت دفاع وکړي. کوم ځای کې چې د علماء کرامو پسې خبره کېږي نو مولوي صاحبان څه کور دي تله پکار دي چې موږ دفاع وکړو په دلایلو سره او ورته ووایي د مخکیني قومونو تاریخ وګورئ چې څوک کامیاب تېر شوي دي او څوک ناکامه. هغه قومونه چې کم ناکام تېر شوي دي د هغوی اکثر د هغه زمانې ترقي یافته قومونه او د حضرت شعیب علیه السلام قوم هغه وخت کې ترقي والا و، ځکه تجارت او کاروبار یې کولو. قوم سبا والا هغه وخت ترقي والا و او داسې نور قومونه هم تېر شوي دي چې د دنیا د کامیابۍ باوجود ناکام تېر شوي دي. هغوی د مذهب په ځای کامیابي په دنیا کې ګڼله. نو اصل وجه دا ده چې د دې خلاف په دلایلو سره خبرې پکار دي. نو دوی چې کله د مذهب نه بیزاره شي بیا الحاد کوي. مولوي صاحبانو د مذهب نه چې بیزاره کېږي نو دوی ته ذهن سازي کېږي. څه کېږي؟ د خلکو ته ذهن سازي کېږي. دوی ته په سوشل میډیا باندې د مذهب خلاف پروپاګانډه کېږي، بار کېږي. علماء کرام مبارک دغه شانته کې زمونږ چې څونه جماعتونه دي دا مستشرقین کوي. څه کوي؟ مستشرقین روس ته را روان دي. مکمل تاسو ته به وضاحت وشي. دا د هغوی یو ذمہواري ده چې تاسو څه وکړئ د اسلام خلاف پروپاګانډې کوئ د مذهب خلاف. بار ته یو سړي ته د یو چیز مذمت بیانوه څه کېږي اټومیټیکلی د هغه ذهن کې د هغه خلاف خبرې کینی. بیا د هغه ښې خبرې هم څه کوي بیا یې بدې ګڼي. مولوي صاحبانو نو درېیم سبب څه شو؟ د مذهب نه بیزاره کېدل.